بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو امید لرم چې تاسو به ښه. زه اجاز الحق ستاسو مخ ته حاضر یم. نن تاسو سره یو بیماری ډسکس کومه. کوشش کوم چې په عام الفاظو کې او په ساده الفاظو کې خبرې وکم چې په هغې هر سړی پوه شي. نو عام سړي دپاره د ټاپک نوم دی د اوږې درد. د اوږې درد چې کوم دی دا کله زمونږ اوږه سخت شي، جام شي او د هغې د وجې درد شروع شي، نو مونږ حرکت لاس له نشو ورکولی، نو دې ته ویل کېږي اډهیسیو کیپسولایټس یا تاسو ورته اوږې درد هم وایئ. دا یو داسې کنډیشن وي چې هغه ستاسو دا کم ګلینو هیومرل جاینټ چې کوم دی په دې کې سټفنس پیدا کړي او دا چې کوم کیپسول دي نو دې کې انفلمیشن پیدا شي، نو هغې د وجې تاسو بیا مومنټ نشئ کولی، نه پیسیو کولی شئ او نه اکټیو کولی شئ. اکټیو مطلب هغه حرکت چې هغه یو مریض یا یو سړی پخپله کوي. صحیح شو؟ نو دا چې کله پخپله هم حرکت کې درد کوي او پیسیولی که څوک ورسره هیلپ کوي او هغه سره امداد کوي او لاس وله خوځوي راخوځوي نو بیا هم درد کوي. نو د دې بیمارۍ اوسه پورې مین کاز اصل وجه چې کوم ده ایټیالوجي اوسه پورې اننون ده، چاته پته نشي چې دا ولې کېږي. دا یو داسې مسله ده چې کله دا شروع شي نو دا ډېر ګریجولي په قلاره قلاره سیوا کېږي. دا اکثر چې سټارټ واخلي نو هغه کې 3 کاله پورې دا ټایم اخیستی شي. صحیح شو؟ نو په دې سړی نه پوهېږي او مسله ورانه شي. چې کله تاسو ته داسې مسله راغله چې یاره ستاسو اوږه درد کوي، صحیح شو؟ تاسو اوږه درد کوي، لاس نه شاته تلی شي نه مخکې تلی شي او نه داسې بره تلی شي، نو تاسو پوه شئ چې دا اډهیسیو کیپسولایټس ده یا فروزن شولډر دی. عام سړی ور دا ویلی شي یاره اوږه مې جام ده. بس چې کله ستاسو اوږه جام شي نو تاسو ته پکار ده چې تاسو د دې پر وخت چیک اپ وکړئ. دا اوږه جام کېدل دا اډهیسیو کیپسولایټس دا په کم عمر کې کېږي؟ ماشومانو کېږي که نه زلمو کېږي که نه مشرانو کېږي؟ نو دا زموږ سره میډل ایج کې کم درمیاني عمر چې دی مطلب د 40 سال نه والا 60 ساله پورې په دې عمر کې زیات کېدی شي او په دې کې زیاتر څوک افیکټ کېږي؟ د دې مسلې نه زیاتر زنانه افیکټ کېږي، فیمیل زنانو دا مسله زیات پېښېږي کم عمر کې د 40 نه والا 60 پورې. چې کله تاسو ته اندازه وشو چې یاره ما ته اوږه کې درد ښکاري نو د دې آسان طریقه دا ده، نو تاسو خپل اوږه لاس شاته ویسئ، نو که درد کو 1 پوینټ شو نو داسې بوځئ، که داسې هم درد کو نو 2 شو او داسې دې ته لږ کوي خو د شاته او د ساته ډېر کوي. نو تاسو اندازه واخلئ چې ستاسو اوږه جام ده. نو تاسو به دې دپاره کوئ څه؟ دې دپاره خلک بیا ګولۍ شروع کړي یا میډیسن، هر قسم میډیسن چې انجکشن یو کار صحیح نو هغه شروع کړي. نو تاسو ته زه دا خبره کول غواړم چې دا د میډیسن او د انجکشن په ترو باندې نه ریکور کېږي. د دې ریکوري چې کوم ده هغه صرف او صرف فزیوتراپي ده، مطلب یو پراپر ټریټمنټ ده د فزیوتراپي. هغه چې تاسو فزیوتراپیست لاړ شئ نو هغه تاسو به ګایډ کړي چې یاره دا مسله ستاسو څه ده او ته ریکوري څنګه ده. که ان کیس تاسو په دې کې سستي وکئ نو دا مسله اول 3 میاشتې کې ریکور کېږي. دا ریکوري ډیوریشن کوم دی 3 منت دی او که لیټ شو نو دا 3 کاله هم اخیستی شي. که ان کیس تاسو ته داسې مسله پیښه شوه چې ستاسو اوږه په هغې درد کوي، تاسو لاس وروسته بره سایډ ته نشئ بوتلی، نو تاسو خپل علاج شروع کړئ. علاج تاسو ته زه ریکمنډ کوم چې تاسو که ډاکټر لاړ شئ نو هغه تاسو له اسپرین وغیره درکوي، آیبوپروفین درکوي درد دپاره، صحیح شو، یا انټي انفلیمیټري ډرګ درکوي. نو د ډرګز نه هټ کر بل علاج طریقه ده. که ان کیس تاسو ډرګ وخورئ نو ډرګ اکثر تاسو ته بلډ پریشر مسله سیوا کوي یا بلډ پریشر سیوا کوي یا کم کوي، یا د کډني مسله پیښه کېده ته یا معده باندې خو اثر کوي ځکه چې هغه معدې ته ځي او اکثر د زړه مسلې پیښې شي نو دا میډیسن د وجې کېږي. نو تاسو کوشش کوئ چې میډیسن مه خورئ او یا کم سے کم خورئ. د دې واحد او ښه طریقه علاج چې کوم دی، سیف علاج چې کوم دی، دا فزیوتراپي ده. تاسو لاړ شئ یو کنسلټنټ فزیوتراپیست سره ملاو شئ او د دې ټریټمنټ شروع کړئ. نو هغه به تاسو له د دې پراپر ایکسرسایز درکړي او یا چې کوم دی نور څه موډلیټیز وي، څه مشینري وي، هغه استعمال کړي نو تاسو له د دې ریکوري به وشي. که ان کیس تاسو د دې پر وخت علاج ونه کوئ نو دا اوله کې 3 میاشتو کې ریکور کېدو چانس شته. که 3 میاشتې کې دا ریکور نه شو نو 6 میاشتې
بیا 3 کاله پورې ټیم اخیستی شي. نو لہذا په دې کې سستی مه کوئ. دا خبره مې تاسو سره ځکه شیر کړه، دا خبره مې اسې رفای عامې دپاره خیرخواهۍ دپاره مې دا خبره تاسو سره شیر کړه. نو هم په دې خبره تاسو نه اجازه غواړم. دا خبره مې تاسو سره د خیرخواهۍ دپاره رفای عامې دپاره مې شیر کړه او هم په دې خبره تاسو نه اجازه غواړم. د لوی الله په امان. الله حافظ.